بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ درس قرآن شروع کیږي. الله تعالی دې موږ ته په دې قرآن باندې پوهه را نصیب کړي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بېشکه دا قرآن موږ نازل کړی دی او موږ به په خپله د دې قرآن حفاظت کوو. یقینا قرآن مجید یو داسې نعمت دی چې د دې نعمت بدل نشته. دنیا کې یو څیز د دې بدل نشي جوړېدی او داسې یو انقلابي کتاب دی چې د انقلابات راوستلي په دنیا کې یو اثر لري او سیده دا اثر په زړه باندې کېږي او دا قرآن مجید د زړه کیفیت مکمل بدلی. د دې کوم اولنی مخاطبینو کوم اول مخاطب لدی انتهایی سخت خلقو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت اعلان وکړ هغه وخت کې هر طرف ته کفر تیاری وي او منکرین ډیرو، الله سره شرکا ډیرو، الله سره به شریک کول. نو هغه وخت دغه کتاب چې دې کتاب د هغه خلکو زړونه بدل کړل او د هغوی د زړه کیفیت بدل کړ. موږ خو په دې قرآن باندې پوهېږو نه، هغه خلک په دې قرآن باندې پوهېدل د هغوی زړونه یې بدل کړل. خاص کر د عمر رضی الله په باره کې راځي چې اسلام یې راوړی و د قرآن مجید سوره طه آیاتونه چې کله ورته مخې ته شو نو د عمر رضی الله روح یې بدل کړ، روح یې واړو ورته او د انقلاب د حضرت عمر صاحب په زړه باندې راوسته. واقعه مشهوره واقعه ده چې عمر رضی الله یو ورځ ووته تورې واغسته او تله د نبي علیه الصلاة والسلام قتل دپاره. لاره کې ورسره یو صحابي میلاو شو نعیم بن عبدالله او ورته وایي عمره چېرته ځي کوم خوا روان یې؟ وایي زه د هغه کس قتل دپاره چې د نبوت دعوې کړې ده او د مکې په خلقو کې اختلافات پیدا کړي دي چې نن دا قصه ختمه کړمه. تورې راوښکلې وه او ورته وایي ستا څه خیال دی که ته دا کس قتل کړي آیا د هغه قبیله به تا پرېږدي؟ عمر رضی الله ورته ووایي چې لږې خو داسې چې ته هم مسلمان شوی. هغه ورته ما خو پرېږده لومبی د خپل اوښي او د خپل خور خبر واخله، هغوی مسلمان شوي دي. لومبی خو د خپل کور خبر واخله. عمر رضی الله غوسه کې نور هم اضافه وشوه، ولاړه سیده د خپل خور کور طرف ته لاړه. کله چې هلته ورسېده دروازې وډبوله، اواز راغله چې څوک؟ دلته نو عمر رضی الله اواز وکړ چې عمر یمه. هغوی ویرېدل چې عمر څه لپاره راغلی دی او دوی ته یو معلم و نوم یې خباب بن ارت رضی الله، هغه دوی ته پړهایي کوله په قرآن مجید باندې پویول. حضرت عمر صاحب خور او د عمر رضی الله اوښې دوی به د خباب بن ارت رضی الله نه زده کړه کوله د قرآن مجید. کله دروازه کولاو شو عمر رضی الله دننه شو. د عمر رضی الله د اسلام د راړو نه مخکې واقعه ده او هغوی ته وایي دا تاسو څه لوستل، دا اوازونه د څو، دا کلام د څو؟ یې بیا انکار وکړو. بیا چې عمر رضی الله ورته وایي چې زه خبر شوم تاسو اسلام راوړی دی او خپل دین مو بدل کړی دی، هغوی ورته وایي هم داسې ده. عمر رضی الله په غوسه کې نور هم اضافه وشو، اوښې باندې راکېښودل، هغې ووهه چې ښې ووهه نو خور یې راله د خپل خاوند د خلاصي دپاره. دې کې عمر صاحب خپله خور مو واله داسې وواله چې په مخ باندې غزار ولګېد نو د هغې نه وینې شروع شو. عمر رضی الله چې کله دا ولیدل چې خپله خور مې داسې وړې چې وینې ته بهېږي نو شرمنده شو، ډېر زیات شرمنده شو او غوسه یې یخه شوه. بیا هغوی ته ووایي دا تاسو څه لوستل، هغه کلام څه دا صحیفه څه وه تاسو سره، د کوم اوازونه چې ما واورېدل؟ کله چې هغه صحیفه واغسته او د سوره طه آیاتونه په هغې باندې لیکلي وو طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. دلته حضرت عمر رضی الله د دې قرآن مجید د دې آیاتونو تلاوت کوي. عمر رضی الله لیکا پړه انسان د دې تلاوت شروع دی، اول د حضرت عمر رضی الله زړه بدلېږي. دلته قرآن انقلابي کتاب دی، د هغې آیاتونه عمر رضی الله وایي او دلته انقلاب د چا په زړه باندې شروع دی؟ د عمر رضی الله په زړه باندې شروع دی.
کله چې دې آیات ته راورسېده انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني انني انا الله چې بېشکه هم زه الله یم لا اله الا انا فاعبدني صرف د عبادت لایق زیما زما عبادت کوه واقم الصلاه لذکری. عمر رضی الله فرمایل څومره ښایسته کلام دی څومره محترم کلام دی دا. بیا وی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چرته دی دې کې خباب بن ارت رضی الله چې د کور په یو ګوټ کې پټو راووته او دا اعلان وکړ چې ما ته لګي داسي چې ته اسلام راړې ځکه چې تیر شوي ورځو کې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا ورېدل چې الله اللهم اعز الاسلام ای الله اسلام ته عزت ورکړي. د دوه عمرین بوجه باندې یو ابن هشام یو ابن خطاب. ابن هشام هغه مشهور چې موږ ابو جهل باندې پیژنو ایو عمر بن خطاب رضی الله. بل روایت کې راځي اے الله چې تا په دې دوه کسانو کې کم نږدې دا په ذریعہ سره اسلام ته عزت ورکړي طاقت قوت ورته ورکړي. اسلام ابتدایي وخت انتهایی کمزور و نو ما ته داسې لګي چې د نبی اسلام دعا قبول شوې ده. نو ځکه علما کرام لیکي چې عمر دا مراد رسول صحابه نور صحابه کرام مرید رسول او عمر رضی الله دا مراد رسول ځکه چې الله نه غوښته عمر رضی الله او دغه حضرت عمر رضی الله لا د نبی اسلام په خدمت کې حاضری وکړه. نبی اسلام را پاسې ورته اے عمر سره پار راغله هغه وخت رانغه چې ته اسلام قبول کی. عمر رضی الله عرض وکړه د الله رسول اسلام قبل اول د پار راغله لیکن نبی اسلام او صحابه کرام یو نعره ولګول تکبیر الله اکبر. حضرت عمر سے عمر رضی الله اسلام راړ اسلام ته قوت طاقت ملاو شو. دا داسې کتاب دی او الله دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي چې دا قرآن د کافرانو د کفر په حالت کې مورید. ابو بکر صدیق رضی الله د کور په صحن کې بناسو دي تلاوت به کو د کافرانو او بچی براتل زنانه به راتلی او د قرآن تلاوت به اوریدا چې هغه بیا ویریدل او کوم کس چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی پناه ور کړی و هجرت کو ابو بکر رضی الله هغه منع کړ نه ته ولې هجرت کې دومره باوقار شخصیت دا خدا زیب نه درکې ته هجرت کې راوسته و عزت الله پناه در کوم تر به هیڅ څوک سنوي بیا به دا مشرکین هغه خواته لاړ ورته وی دا تا کوم کس ته پناه ور کړی دا هغه زمونږ بچی گمراه کوي اعوذ بالله. فضائل کې د قرآن په فضائل کې یو فضیلت دار زید بن ارقم رضی الله راوی دی تفسیر خازن ولا دا روایت را نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا مونږ ته خطبه راکړه د مکې او د مدینې په منځ کې یو تالاب وشایته خم به خم امون ته رومبه خدای الله حمد و ثنا بیان کا او بیا مونږ ته واعظ نصیحت وکړه او غینا پسې او فرمایل چې اے خلقو زه یو بشر یم یو انسان یم او نږدې ده ان قریب ما ته د الله د طرف نه یو فرشته پیغام راړي او زه ورته لبیک وایم. مطلب دا چې مرګ فرشته براشي زما د روح قبض کولو لپاره زه ورته لبیک وایم. خو ها د تاسو د دوسي جنو پریدم چې ډیر عظیم الشان شي زونه دی هغه یو خدای الله کتاب دی چې هغه نور او هدایت دی. تاسو باندې الله په کتاب باندې عمل کوئ او دا مضبوط ونیسئ. ځکه چې دا مونږ هدایت غواړو د الله نه هدایت سره نبی علیہ السلام ځای احادیثو کې تذکرہ راځي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا قرآن هدایت دی دا قرآن نور دی. او دویم چیز هغه زما اهل عیال دي تاسو د خیال ساتئ د تکلیف مو ورکوي. بل روایت دی حارث بن اعور رضی الله صحابی رسول دی ترمذی کی روایت دی هغه دا روایت دی فرمایي چې یو پیر په مسجد باندې تیر شوم خلق مې ولیدل چې په خبرو کې مشغول دي خبرو کې مصروف دي څنګه چې نه سبا اکثر وینم ما د انتهایی تکلیف ورسي د مسجد تراشم الک جمعات کې ناشتي دلو په دلو ناشتي او خبرې کوي دنیاوي خبرې کوي څوک یو شانته ناشي څوک بل شانته ناشي اړه داسې لګي چې دا مسجد دی دلته راشي بیا دروازې ته مخې ته ولاړې او شاته ګوري او د الله بنده ته ولې شاته ګوري تو الله ته ګوره الله سره مناجات وکړه الله سره خبرې وکړه. تحیت المسجد نن ته پته نشي تحیت المسجد دام لا مزدي تحیت الوضو دام لا مزدي. انسان چې مسجد ته راشي یا د او دسو کې د کور نه د راشي ترمبه پکاردار چې د تحیت الوضو کې 2 رکعاته یا د تحیت المسجد کې اند الناس ته مخکې د 2 رکعاته وکي. تحیه وی سلام تا تحیه وی سلام تا چې د 2 رکعاته تحیت المسجد کې بلکې علما کرام حضور پورې لیکلي دي چې د ناس ته مخکې چې د سنتو کې یا په نفل کې هم د تحیت المسجد نیت کې نو الله تعالی د دې ثواب هم ورکړي چې مسجد ته مونږ راځو د ناس ته مخکې پکاردار چې مونږ 2 رکعاته کوو تحیت المسجد نیت پکې دا کوو. نو ازر علما خلق په خبرو کې مشغوله ول ازر علما علي رضی الله تعالی
عرض کو چې امیر المؤمنین آیت سبینه نه خلق یې خبرې کوي په مسجد کې خبرې کوي مشغول دي مسجد کې خبرې کول دا ګناه ده ګناه عمر رضی الله یو کس په کان وګشته متوجه کول د فرق مسجد کې اور کې اونته کان صاحب بن یزید رضی الله عنه روایت دی چې زی وایي په کان ولګي د موقتل عمر رضی الله و اذا لاړم ما ته اشاره وکړه چې راشي چې لاړم ما ته ورشه دوه کسانو ته आवाज وکړه چې ته مې आवाज وکړم عمر رضی الله فرمایي چې تاسو چرته راغلی یې هغه ورته چې موږ په طائف نه راغلی او ته وی کچې تاسو د دې کړي وای د مدینه وای ما به تاسو سخت سزا درکړې و تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې आवाजونه اوچتوي په مسجد کې خبرې کوي او دا د قیامت علامونه یو علامه چې خلک په مسجد کې خبرې کوي بلکې حدیث رسول دی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې داسې زمانہ براشي چې خلک په مسجد کې ناسي ډلو په ډلو بناسي او خبرې وکړي دا هغه مجلس مقصد به صرف دنیا یعنی دنیاوی خبرې وکړي نبی علیہ السلام جواب فرمایل ليس لله فيهم حاجه الله تعالی دې خلق ار ضرورت نشته یعنی کدی مسجد ته راضي او کنه راضي الله تعالی دې خلق ضرورت نشته فلا تجالسوا انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو دې خلق سره مکه نه په مسجد کې خبرې کول د انتهایی سخت جرم دی بلکې سخت ګناه ده امام علی رضی الله تعالی چې تاسو خلق وینئ نه لګیاري په خبرو کې مشغول دي په مسجد کې خبرې کوي عمر رضی الله علی رضی الله فرمایل چې واقعي په خبرو کې مشغول دي ما ته چې آو بیا فرمایل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلې دي انها ستكون فتن چې ډېر زر داسې وخت راشي فتنې به فتنې بما عرضوا چې الله رسوله فما المخرج منها دي فتنونه دوتو لا رسد الله رم راته خي نبی علیہ السلام فرمایل کتاب الله دې فتنونه د بچ کېدو لار صرف د الله کتاب دی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم دې کې تاسو د روانو او د رسونو خلق متعلق خبرې دي او حکم ما بينكم هو الفصل دا تاسو په جګړو کې دا کتاب سره ثالث یعنی چرته کې جرګوي او فیصله کیږي نو دې کتاب باندې فیصله کول پکار دي موږ په کتاب باندې پوهې نو علم د کتاب الله متعلق فیصله کوو او د مظلوم سره به داسې ظلم کیږي څنګه چې نن سبا ظلم کیږي لو ته طاقتور سړی راشي طاقت قوت ور سره مال ور سره هغه راشي جرګې د بارا په پنځو منټو کې هغه فیصله وشي چې ته عالم راشي کلام الله یوړي ها فیصله نه کی دې وخت موږ باندې شو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خپل حالت خپل بدلول دي خپل حق خپل تاسو کول دي عمر رضی الله یو ورځ خطبه د پاره ودرېد وی فرمایل ای خلقو اسمعوا واطيعوا واوري او اطاعت کوي او منئ ابو هريره رضی الله مجلس کې ناس وی فرمایل یا عمر لا نسمع ولا نطيع نو اورو او نه اطاعت کو عمر رضی الله ته چا دی عمر رضی الله خلیفہ دی خلیفہ او بیا د عمر سے بشان دی جلالی صحابي هغه ته دا خبره کوي یاره نشته ځکه چې الله کتاب ورته مخې ته رسول الله د احادیثو خبرو هغه خلق خپل حق ته پوښتنه ورته وی عمره پرون چې د غنیمت مال تقسیمېده نو کې ټول د یو صادر ملاو شوی او موږ وینو چې تا دوه صادرې چولې دا دوه صادرې چرته نه رالي د دې ته پوښتنه کوي خپل حق ته پوښتنه وکړه عمر رضی الله आवाज وکړي چې په مجلس کې عبد الله شته عبد الله د عمر رضی الله زوی هغه درې ورته وی اصل خبره ده چې پرون صادر تقسیمېده یو صادر زما په حصہ کې راغلی یو مې خپل په حصہ کې راغلی نو ما د خپل صادرم خپل بابا جان ته ورکړ دا ځکه نن دوه صادرې په سر کړی د خپل حق ته پوښتنه کو نن د مظلوم حق دباوی ته پوښتنه کوي څو نبی علیہ السلام فرمایي وحکم ما بینکم هو الفصل چې دا کتاب د تاسو په جګړو کې دریم غړی دی یعنی ثالث دی لیس بالهزل دا غپ نه دی دي کې احکامات د الله کتاب دا غب شپ خونه دي چې موږ به سره غب شپ کو الله قران کې څه فرمایي قل اب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون آیات الله آیاتنا او رسول الله دا غب شپ ته بار دي د سره ودا ټوکی کوي دا څه نن خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته او چوي دي او الله کتاب مو سره پروت دی من ترکه من جبار قسمه الله نبی اسلام فرمایي سوچ دا کتاب کم ظالم چې دا کتاب د تکبر او جبري دی قسمه الله به هلاک کی اسوک چې د دې کتاب نه علاوه د هدایت تلاش کوي اضله الله به گمراه کوي ځکه هدایت لپاره هو الله کتاب دغه را لګل دی
هو حبل الله المتين، دا الله مضبوط رسۍ ده. وهو الذکر الحکیم، دا ذکر دی، دا حکمت دی، د حکمت نه ډکې خبرې دي په دې کې. وهو الصراط المستقیم، او دغه نیغه لار ده. موږ په موږ کې دعاګانې کوو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله وښیه موږ ته نیغه لاره، سیده لاره. نبی علیه السلام څه فرمایي؟ وهو الصراط المستقیم، دغه نیغه لاره ده. نو دې قرآن سره ځان جوړاو ساتل پکار دي. ولا يخلق عن كثرة الرد، او دا قرآن مجید بار بار ویلو سره، لستو سره، او بار بار د دې تلاوت کول په دې سره دا قرآن زړیږي نه. خیال مونږ مونږه چې موږ کوو په ورځ کې په دې منځونو کې مونږ څو پیرې سورې فاتحه وو، په چېرته به څوک تنګ شوي دي؟ نه دي تنګ شوي. دا د قرآن معجزه ده کنه چې دا بار بار ویلو سره دا زړیږي نه، بس نه وي مونږ به چېرته هم تنګ نشو. یعنې که چېرته تاسو وګورئ تو مجلسونه کې پای کې یو خبره وشي، یو ورځ په بل ورځ بله خبره وشي، په بل ورځ خبره بیا وشي، په بل ورځ خبره بیا وشي، خلک تنګ شي دا خبرونه دا خبره شوې ده، بل ورځ دا خبره شوې، نن بیا دا خبره کې. نو په یو خبره په یو وینا باندې خلک بار بار چې هغه وینا کېږي نو خلک به تنګېږي. او دا قرآن معجزه ده چې بار بار ویلو سره هم دا نه زړېږي. من قال به صدقه، نبي علیه السلام وفرمایل څوک چې د دې کتاب په بنیاد باندې خبره کوي د هغه به تصدیق کولی شي، ځکه دا اختونی خبرې دي. ومن حکم به عدلا، او څوک چې په دې کتاب باندې فیصلې کوي هغه به انصاف کوي. ومن عمل به اجرا، څوک چې دې کتاب باندې عمل کوي هغه ته به اجر ملاويږي. ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم، څوک چې دې کتاب طرف ته بلل کوي نو هغه طرف ته بلل کوي الی صراط مستقیم، نه علاج طرف ته. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کې بهترین کس هغه دی چې قرآن خپل زده کړي او بل ته د هغې تعلیم ورکړي. نو دې حدیث کې کم از کم ځان شاملول پکار دی چې قرآن موږ خپل زده کړو او بل ته یې وښیو. په یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل من شغله القرآن عن ذکري ومسألتي، څوک چې د قرآن مجید په تلاوت کې دومره مصروف وي، دومره مشغول وي چې هغه ته د الله نه د دعا کولو فرصت نه ملاویږي او هغه د ذکر او اذکارو فرصت نه ملاویږي. څنګه چې دا حفاظ لګیا وي یا یو کس دی ټوله ورځ مزدوري کوي لګیا دی او لږ ټایم ورته ملاو شي په هغې کې هم د قرآن مجید تلاوت کوي چې په دې لږ ټایم کې د 2 رکعاته نفل کولی شو، په دې لږ ټایم کې د نور ذکر او اذکار کولی شو، او دی راغی د قرآن مجید تلاوت ته او د قرآن مجید تلاوت کوي او دله د دعا وخت ملاو نه شو. الله څه فرمایي؟ اعطیته افضل ما اعطي السائلین. دا حدیث قدسی دی، یعنی دا الله ارشاد دی. الله فرمایي من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی، څوک چې قرآن مجید په تلاوت کې دومره مصروف وي چې دله د دعا وخت ملاو نشي، د ذکر او اذکار وخت ورته ملاو نشي، والله وایي زه به دله د دعا کوونکو نه زیاته ورکړه کوم. او د الله د کلام په ټولو کلامونو باندې داسې فضیلت دی څنګه چې خپله د الله فضیلت په خپل مخلوقاتو باندې دی. بلکې یو قول دی چې کته دا معلومول غواړي چې الله سره زما څه مرتبه ده، الله سره زما څه مرتبه ده، چې د الله په نسبت باندې آیا زه معزز یم او کنه، الله سره زما څه مقام شته او کنه. کته دا معلومول غواړي نو ته دا وګوره چې د الله د کتاب ستا په زړه کې څه اهمیت دی، چې څومره د الله د کتاب اهمیت وي ستا په زړه کې نو دومره به الله سره ستا قدر و قیمت وي. الحدیث کې حضرت ابن عمر رضی الله فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې 2 قسمه خلقونه علاوه په شا باندې حسد جایز نه دی. یو خو هغه سره چې الله ورته قرآن مجید ورکړی وي او ورځ شپه د قرآن مجید تلاوت کوي. دویم هغه سره چې الله ورته مال ورکړی وي او ورځ شپه د هغې نه خرج کوي د الله دپاره. الله تعالی دې په دې باندې د عمل توفیق راکړي. نو قرآن مجید دا موږ سره د هدایت دغه یو لار ده او صراط مستقیم هم دغه دی. په ځای د دې چې مونږ د یو کس خبرو پسې ځو، د بل کس خبرو پسې ځو، د یو قول را نقل کوو، د بل قول را نقل کوو، نو د الله کتاب ته کتل پکار دی، د دې تلاوت پکار دی او د دې معنا او مطلب باندې ځان پویول پکار دی او په دې باندې بیا عمل پکار دی. ما وختي دا خبره وکړه چې د قرآن مجید حق، د تلاوت حق دا 3 دي. یو خدا چې دې تلاوت وکړي شي، دویم دا چې دې معنا او مطلب باندې ځان پوهیږي، دریم دا چې په دې باندې عمل شي. یتلونه حق تلاوته، الله فرمایي چې دا خلق د قرآن مجید تلاوت داسې کوي څنګه چې د قرآن مجید د تلاوت حق دی. الله دې مونږه دغه خلقو کې شامل کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.